ابلیس د ده اولاد هغه په یو حد کې نه راځي، ځکه یو حدیث کې راځي چې یو سړی دی معاذ الله بې ادبه خبره ده هغه زنا وکړي او بیا دی غسل کوي، نو د ده د هر ساس کې نه یو شیطان پیدا کېږي. نو ګوره دا زنا دومره بد شی دی چې هغه خو د یو کار چې دی نو وکړو، په شیطان خطا کړ، په خواهشاتو کې چې دی نو راغی، نو دومره خو به چېرته که مسلمان دی که غیر مسلمان دی، غیر مسلمان هم غسل کوي او مسلمان هم غسل کوي. نو سړی چې غسل کوي نو څو ساس کې تینه چې دی نو هغه ځي، نو د هغې ساس کو د هغې هر ساس کې د هغې نه یو شیطان هغه چې دی نو پیدا کېږي. نو تاسو وګورئ هغه د کومو زمانې نه چې دغه عمل چا کړی او تر اوسه پورې دا به څو خلق هغه به دغه شان طریقې سره هغه به پیدا شوي، او نو دا هغه خلق لکه څنګه چې د الله یو حکم یې مات کړ او ګناهګار شله، نو دغه شان د شیطان د پیدا کولو او د شیطان د پیدا کېدو د هغې هم ذریعه شوه، د هغې هم چې دی نو سبب شو. نو هغو چې څه شیطاني چې دی نو کوي نو سبب یې دا سړی چې دی نو جوړ شوی دی. د دې وجې نه د دا شریعت کې د دې د سترګو د هغې دغه پابندي ده، د خولې پابندي ده، د غوږونو د هغې چې دی نو پابندي ده. په سترګو سره که یو ځل نظر د په غیر محرمې ولګېدو ټیک ده، لیکن نبی علیہ السلام لک الاولی و علیک الاخره، چې اول ځل د نظر ولګېد دا خو تا ته معاف دی، ولې چې بیا ورته د نظر خښایه بیا ګورې نو د دې به تا سره حساب کېږي. او تاسو دا حدیث بار ویل فضایل اعمال کې هم تاسو چې د هر شي د هغې خپل زنا دي، د سترګو زنا هغه دا ده چې غیر محرمو هغې ته چې دی نو هغه کتل، نامحرم هغې ته په بد نظر باندې کتل. هسې خو ډاکټر هم ګوري، څوک دمه چې هغه هم چې دی نو ګوري، هسې څوک د چا خواله چې دی نو راشي هغه هم ګوري، ولې هغه کتل نه چې په بد نظر باندې چې دی نو کتل هغه یې نو دا د سترګو زنا ده. او چې دغه شان خبرو ته غوږ چې دی نو ږدي دا د غوږونو زنا ده. او چې خبرې ورسره په دقې ګپ شپ ورسره چې دی نو لګوي نو دا د ژبې او د خولې د هغې زنا ده. نو الله تعالی ورته وایي چې ټیک ته ما خو تا ته ټولې لارې هغه ازادې کړې، لیکن ستا چې څوک هغه چې دی نو مني نو زه به دوزخ ته تا نه او ستا چې څوک تابعداري چې دی نو کوي د هغو نه به چې دی نو ډکومه. دا خبره ومه ذهن کې هغه کېده.